شاين مې څه کول پکار ان شاء الله وکړي دي تاسو دې ته تاسو یو مشوره ورګي ورته هم مشورې د لپاره ضروري عمل نه دی غني ستا عمل کې شته او غنښتا په بر هنور کوی کنه دې ته ډیوټي اور پغاړې دی په خپل عمل کې راځي د خسار کې نشو دی کېده زګا دیونه ته پوس کو جی سم مشوره دی مشوره دي چې څنګه جمع کو اکثر زموږ روټین دی وته کې هدا ټول بدلی وین په خوشاله به شي یا طرفه دې چې جمع کې موږ جمع وختي کو راستل خبره موقع نه میداو شي موږ غوړي چې دا ټیم تلاوت ته وکړو چې موږ دا د ساره خوب نه څنګه بشکیو چې تلاوت ته چې جمع د پاس موږ یو خپل روټین جوړ کړو چې زبر دې ټیم کې سپاره یا نیمه سپاره تلاوت کوم یا دا ذکر ساره ټیم کوم ځړي له خوب ورزي خوب ورزي چې دا څه څه جلب چې دا خوب راځي شي مجاهده په کول غواړي ا مجاهده به څنګه ګوري مخلا دې وختي ولګي تاجي جواز د اصل کې جی د تهجد منځو د اشراق د یقیني ملاويږي بشرط دی چې ما سلطان چې څنګه تراوی وکړلې فورا بس تم اچھا سره تعلق ختم بس دا خوب عبادت دی راشه خوب وکړه چې خطر او تازه ما خبره تم خیال لګي نو جی دا غي د سار د نوافل او د اشراق کې جزاک د اشراق د حصول لپاره هم طریق سي شه دی جی ما سلطانه کار ګران دی ګاسان تاسو یقین وکړئ یقیني خبره کوم تجربه وکړئ دې زمانه کې یو نوجوان کور ته د وخت راغی او د وخت ودو شو دا د دې زمانه د الله غوث ته غوث وکړئ تجربه جی موبایل لګم قرباني خو به کوي یوټیوب شو سوشل میډیا شو لا وغیرہ وغیرہ سيزونو سو شیطان په خسته خسته دمونو سره ته همړه بیان اوري ته همړه یوټیوب اوري ته همړه دا اوري نو پاګه دا کې بیا غریبانو په ګستره شنسړي نه بیرو ورپار خطا کی پاس نه وبس نه دیګه دوه کارونه جی یو خدا دې چې بس خد وخت ودی چې د وخت ودی شولې نو سار وخت خو په برابرۍ نو چې برابرۍ تهجد به مو شي ماشاءالله سمو شي حج نوافل کې تهجد واجب ځان لبه کو کنه په خپل زنانو بیم کو اخوان په خپل زنانو به څنګه کوو نو په خلېږي استاد یې سره دي وی چې مشکره پاسې دي مونږ چې را پاسې هغه څلور رکعات کړی ماشاءالله جی دا چې زنانه چې په خلیق مخلیق کې لګي او دا غونه دا اهم ترين نفل چې په دې باندې د الله وعده ده چې قرضدار یو دلته ختم نه کوي وای چې فیاض کمال او درا په چې الله په دې ګډه په مې ګرځنه کو روغ مې کی نو سم کله الله روغولې شي پني شي سوال ولا سو غواړي مې ته سو الله کولې شي کني شي کولې شي چې بلا شي خلک بالکل مرزان یعنی د مور نه پیدا لاند امام بخاری رحمت الله علیه د مور نړون پیدا الله دې نه کړی بلا شي کولې شي چا دې وختي ټیم نه لګي دي هغه نه پر بس کوی افغان به ستاره ذهن کې سره نوې نوې واده کړې ماشاءالله دې تجربه لګړې را جی اگر یې نه کنه خو کې کنه بغیر خو کار کیږي نو په زنانو باندې به تعجب څنګه بس وختي چې باسي کنه مختصر اصل خبره لږ راځي جی فوجي تاسو خیال له زنانو به تعجب څنګه ها خپل وسره کار کوم چې هغه مزیارو نه مسلو ګوره نبی علیہ السلام په خپل جارو راغستی جی دا وسلو طریقه دی جی دا پانو ته کې کسان ویلا سخوان ورکې کار کنه او کول پکار دی دا جی سنت دی ته ګناه خبره نه دی جی هغه دې نه چې دا کار نه کار سره کې بل جی مختصر پروګرام نه 10 منټه مخکې باسي نه جی نه خپل باسي درو واغې پاسپورت نه جی زنانه نه کې کنه کتا صورت سره مفتي جواب اهم سیز یو بل جی پښمنه چې وشي کنه هغه نه رسټه بلا ټیم ده باندې هاجي هو پاس ودرېږه وکړي دي جی ترتیب ورکول چې ورا چې تاسو سکور ته لاړ شئ کنه خپل زنانو ته ویل چې د تهجد دا فضیلت دی چې د الله وعده دا بچي بدیم نیکان تم نیکاست خاونم نیک او موږ چې کله دا کورس کوو موږ ته هغه شیخ نوم ذهنو مته هغه موږ ته طریقه هغه ویل کنه ګورې بد الله نه سوال کوي الله کور به تنگ دی خو کولا کور راکولې شي کونی شي راکول الله وعده نه کوي باندې وګورې در کومه ده دوی خبره ویل ګاډه خګاډه ول خګاډه څنګه ول پراو خګاډه باندې سبا کم یوي دي پراو کوم دي هاي تکه ده کنه فهم
خګاړې دې سبا کمې ولېږي کیا څه شي کیا علي کیا شو دا مو الله خګاړې مثال په تور دا شو اوس یو انسان د الله نه سوال کوي چې الله وردا سنت القدی جی دي کې ثواب دی دا عبادت دی پوجي د الله تعالی سره ولې چې الله ستا وعده ده الله جل شانو د خپل شان مطابق دنیوي اسمان ته موږ ته پته نه څنګه ته بګمن الله خپل د خپل شان مطابق تشریف راوړي اعلان کوي فرشتي نه کوي الله په خپل کوي د خپل شان مطابق څوک ضرورت منشته چې پوره کوم پوجي د الله سره ولې چې الله بیماری می جوړه الله بالکل دې جوړ پوجي د الله سره چې الله غریب ما چې ما په کور د سرو زرو د خوختو د یو کیلو یو باران کوي په کور باندې خپل ځای نه ډاډه بیا دې ځکه څه په ورانی باران شي چې الله په پیسو باندې یوازې پیسو باندې یو خسته گاډي مرا یا الله دا بچی مين نه کار کوي بچو له مخه خسته چې غلیم ورکی خدیندار ورکی پاتې شو شي قرة اعین یا الله زما اولاد زما دستور او یخواله جوړ الله کولای شي کني شي وره دنیا د الله نه غوړه آخرت د الله نه غوړي دا کمال دی تعجب کې د نمبر اشراق څه فضیلت دی دا تاسو کې موږ ټول لیکلي دي اشراق مکو هغه د قرباني غواړي بل مونږ چې ماسپهین مونږ نمه کې سلور رکعات نفل صلات الزوال ورته وي دا تقریبا چې د تهجد او مقابله مونږ دی ماسپهین مونږ نمه کې سلور رکعات نفل دوه کولای شي سلور کولای شي مازیګر مونږ نمه کې نبی علیہ السلام ورته دعا کړې د جنت بشارت دی ورته نبی علیہ السلام الله دې په رحم وکړي چې نبی علیہ السلام دواره سره شو پاتې شو شي مزید چرچی دي غني دي په دواره کسلو رکعات نه په ټوټل منټ څونه ډېر مګلېږي سلور منټه جمع نه 15 منټه مخکې راشي استو درېګا چا خبره ته نو څه فائدہ ودرېګا څومره بیاجه ما هم منځ نه وکړو د ما هم من پس کم نفل دیږي ما هم پس کم نفل دی دا غیلم دی رو جماعت نه جو غلط خبره ولا سن مې دی رو جماعت سن مې دی ورته موږ شو ان درو جماعت دی لاسه دا روزه د تیاری د پاره دا کنه د خوراک نه بلکې تیاری د اخرت تیاری نه بار د خوراک کوم د لاسه موږ تهجد خراب اشراق سروخونی مازیګری کې بازار د لاسه سمیرات هغه نفل محروم او جماعت نوابین هو اوس الحمدلله موږ سم له خدای هغه سمودم مخکې به ګرمي وه سخته ګرمي نو دونه شربوتونه به به شناس هغه فرض نون ډېرو نه پاتې او له به په خپل ډېر کې دا لکه په میادر دې څه پناره باندې څه دې یخ په پورې پرواز نه نه هدي دې لوګي میسته اوبه څه کار وکړي لازم نشته دي دا نه اوابین خیال کول اوابین یو قول دې شپږ راکاته بل قول اعتکاف والا اعتکاف والا شل راکاته اسے څو په عملو کیږي عائشہ رضی الله عنها فرمایي پته پوښتنه دي د پوسټ کې لیکلي د ماها منځ نواله د ماسوتن منځ پورې دی کې چې شل رکعاته اوابین وکړل الله جل شانه ته په جنت کې محل ورکړي سبحان الله یو پیرا هغول پکار دي کنه ډایرکټ ځان سولې کو زب په دې سنت یو پیرا عمل کوم کار پیرا نشي کوم څه کوم یو پیرا عمل وکړم دا چې نوافل ماسوتن مخکې نه په لستنه په حج دا هغه نه پځي ستړي خو نه خبرې زه کوم تاسو ته شو غواړئ تاسو به لا خوب مو جوړې په کې وکړئ ځان سره دا علم دې چې خو دې خو بنزدي زی ته خو باندې ته زمستانه لري سمجي زمستانه لري حج دا کې نه پځي تاجود سوچو جی بل کار بداو کو جی دا ډېر بهترین چیز دی مسنون دعاګان یو مسنون اعمال دي لکه جمعه ترنم تل او بل مسنون دعاګان اسی دي مشرانو کې براته څوک داسې و چې جمعه ترنم تل مسنون دعا سره اللهم افتح لي ابواب ماشاءالله بل کس دي جمعه ترنم تل دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك ماشاءالله جی څنګه جی اللهم افتح لي ابواب رحمتك افتح لي ٹھیک بگی اجي څنګه جی ماشاءالله جی ابواب جی تب انشاءالله زکو جی بل کس دی ما دای سه بل باجا چې ویل کنه مستول ان شاء الله وځي هغه دې علاوه یو بل دعا دی وځه خو نه دا کنه جی بل کوم دی جی درې کارونه کوو د جمعه تر نو ټول په وخت جی اعتکاف نه ته بل
نه پینا دعاګانې درې دعاګانې دي لومبه اعتکاف نه د څنګه الله صرف تو نه کرا وسل تر شو پوری جمعه کې اعتکاف نه دي بس دا دونه اعتکاف دیم نمبر درود شریف سجی کوم درود شریف ول پګاوي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ټول سره کوی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حاجی دا ګور راو ته دعا درود شریف به اللهم افتح لي ابواب رحمتك جواب برانو دا درې د وته په وخت کې ټول مې درود شریف بیا اللهم اني اسالك من فضلك حاجی دا مسنون دعاګانی دا دې ذکرې دمناست دعای د ټیم په دغه خلکو کې اللهم باسمك اللهم وبلا دعاء دي کتري دعاګانی دي اللهم اسلمت نفسي اليك پورا دعا دي بلا دعا دي دایا دغه مسنون دعاګانی دي چې د ټول شپې حفاظت کیږي دا مسنون دعاګانی دي خاطر پاسې دعا الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا کومای به تاسو کې کومه درې اړ یو د څه وسو ته نه یې دا اکثر سړی ته یاد یې چې پیرا موږ دې سه روزه کیو نو موږ لومړی نه ما په څو پیرا غلا تا درې پیرې ما غلا نه وټی کېږي شروع به پیسې ورانه غلا شروع نه کې غلطي کیږي دا اوس بار غلطي کیږي نو زر نور په ځای سګینه وږي هغه دا مسنون دعاګانو نه پځي دا کارونه وشو دا دې پسې جی اعتکاف را روان دا اعتکاف چې ګم دی کنه چې دا معمولی نه ګڼو ځکه د ټول کار تیاری دا د رمضان لپاره ټول کال جنت خسته کیږي د رمضان لپاره جی رمضان تیاری د اخیری اشاره د پر واخیری اشاره څه د پاره جی اخیری اشاره شب قدر د پاره هغه رحم شپه د پاګه باندې فیصله کیږي د انسان نیک بخت بدبخت کامیاب ناکام خو بدبخت هغه فیصله پاګه شپه کیږي او هغه چاته نه معلوم اکثر موږ وښتمه یادو نه چې په دې شپو کې پته نه لګي کما کېده نو دا غي د حصول لپاره کې سالم حاصل نه شي کم سے کم نشپه حجمات ګرایي دا غیر لپاره دی چې اعتکاف مسنون دی کبه نبی علیہ السلام هر کال کړ یو کال ته قضا شو بل کال دوه پیری کړ لمړی اشاره کې بل اشاره کې دوه پیری کړی جی نو سنت موکده ده کم سے کم د محلې نه یو کس نو بلکې ځان فارغ وګړي ټول کالم سوګل او داخلي اشاره ته دیو زمون منظم اعتکاف الحمدلله منظم بهترین انداز یو سکند ستاره د خیال ساتل کیږي یو سکند یو منټ دغه په خوبم کې دغه ته هر سبت کیږي او دا غي سره سره روزانه اعتکاف والا سو پیری درود شریف دې کلمه طیبه 70,000 پیری روزانه دا وایي جی خو په سور وایي 70,000 پیری خو په سور برابرېږي او ختمونه به کې سونه شي وي یو کس په کې روزانه باز مرګرو په کې یو ختم روزانه کړي خوراک هم کړي پښمنه رو جماعت او دسمت هر څه کړي دا به سره روزانه یو ختم موسی وای څومره کړی جی یو پیره یو ختم او سو سپاری او سپاری یاسین سو کړی جی یو ختم کړو 15 سپاری کړی دا جی روزانه دا 27 سپاره او 28 سپاره او دا 29 او دا 20 دا خو هم بګیږي جی 15 منټ روزانه د رو جماعت نه مخکې دعا پابندۍ سره څوګي کولی صلات تسبیح سو ټیمو دوه ټیمو دا بګیږي چې خو سور باندې کېږي خپل غب شپ هم لګي خپل ارسه کې هني جیو نه زنده کېږي نو کول وانی کنه وانی څوک دیو کی چې ځان سره چې نو مولي کوي ته چې دلته وګړي زموږ سره په خدمت ته مسله دا چې ته لاندې پوړې نشته جمعات نه بار ته وتیری فایل اعتکاف ماتي نو ځای مانو دی خدا سے مرګري چې د اخیره اشاره بد الله نو غوړي چې الله باندې جمعات کې تیر مو د اعتکاف کوم تاسو یقین کوئ دومره بهترین دومره خوند د موضوع نه ډک کنه چې تاسو اندازې نشئ کولای خیر له سوچ به وکړئ نو ان شاء الله د اخیره اعتکاف د اخیره اشاره اعتکاف ان شاء الله په دې مسلو باندې پوه شئ جی یو څو خبرې نورې بس ان شاء الله دعا کوئ حج دا خو د کولو کوم دوی نمبر 6 دی نه کول اساس څنګه کول پکار دي نه کارونه یا مثال په تو زړه یو شی زیاده وځي
کم ملګري چې د نسوارو د سیګرټ د چرس عادت وي پروژه کې کولی شي چې څوک پروژه نشي کولی شي نشي کولی که نه نو چې د خلاصېدو د هغې نه د ځان د بچو دی نه بله ښه طریقه شته دا فرق ته څوک دي کم ملګري د سیګرټ عادت یې بلا شي په سیګرټ ډبې هم بلا شي شینې لیکلي دا مرض او دا مرض خو په پېدرېږي خرڅوي نو ګوره بلا شي مرضونه دي پکې او نن سبا خو دغه مرض هم الله دې حفاظت وکړي نو ګوره سیګرټ نوشي شوله نورې نشې مشې شولې په رمضان کې ته ځان بچ کولی شو د نسوار څو ملګري داسې نسوار نه ځان خلاص کړی بچ کړی اوس خولې کې یو ښه څیز د سنا پسندې څیز پروت یې سړی تلاوت نشي کولی چاله خواله نشي ورتلی یو لطیفه ورته وکړم چاندي ګوله ستاسو وو یو خاوند نسوارې کوم څوک دي نسوارې ښځې ډېر بدې شو چې په څه طریقه بیا وړه نور مرګور په ښه ځان لړۍ چولې وو چېرې دی په څه طریقې دې نسوار نه وړ او نه وړه د ښځې ورته په رڼا کې واچوله ښځه خو ښځه یې که نه که نه یې یو پیری دی چېرته ور جوړ شوی و ښځې ورته وویل چې ورک شه د خولې نه دی بس هغه چې دا ټکې واورېدې جینه خو هغه خوند مزه خو اخیستل وو هغې لپاره رکاوټ نسوار و هغه ویل چې نسوار نه ځم ورته هله بلا پرېږدمه نسوار نیسته مختصر میردولی سر برحال څه کارونه ګوره ها سیګرټ شو نشې مشې شولې دغه شیزونو نه لکه نشه هر قسم د هغې نه د بچاو ښایسته ذریعه دویم څیز دي چې هغه د انسان اعمال برباد کوي هغه دی غیبت یو مجلس کې غیبت کېږي نو یو طریقه خو دا چې ته تې سره پاسه مړه ورک شه دې خلکو څه نه کېږي یو طریقه بله ده د دې نه غوره ښایسته طریقه ده هسې کېدی شي بچ کولو به څه طریقې دا خبره بدله وږي ورها یو طریقه دا یو مجلس کې غیبت شروع دی نارینه دی او که زنانه دي په دې شعر په دې ځینې نازینې زنانې مو وي څوک هم په غیبت کې مبتلا دي لګیا دی شروع دی یو خدای چې ته ورسره شامل شي هم ګناه ده که ته ورسره پکې شاملېږي نه واسې چپ ناست هم ګناه ده دا هم پکې شامل دی د غیبت کې دا هم پوره شامل دی دریمه طریقه دا ده چې ته پرېږدې دا لږه ښه نه ده څلورمه طریقه دا د هغوی موضوع بدله کړه یو خبره رانیونیسه ته بله موضوع ورواچو بل څیز ورته شروع غیبت نه هغوی هم بد شي ته هم بد شي د ګناه عظیم شان ګناه به شي بله کومه ګناه شي دروغ حدیث شریف کې راځي چې دروغ ویل د روژې ثواب اگر چې روژه نه ماتېږي خو بهرحال د ثواب نه د انسان محروم شي حاجي بل څیز دی غصه یسه د انسان نقصان کیږي که نه کیږي ایمان ته ډېر نقصان رسي ګوره غصه راتلل غلط څیز نه دی انسان ته غصه راتلل غلط څیز نه دی غصه غلط استعمالول ما په خبره پوهېږئ غصه انسان ته راتلل دا ښه صفت دی چې مسلمان که غصه ده خامخا هغه بې غیرته او د اوس انسان دله نه چې غصه راتلل ښه صفت دی انسان که دا ماده لري دله به غصه خو لیکن غصه قابو کې نه ساتل غلط استعمالول دا څه دی نقصان ګناه خبره نو ګناه غصه د ګناه څخه غصه غلط استعمالول او د غصې چې انسان تراله دغه مقابله به څنګه کوي حدیث شریف کې راځي کولاړي کناستي وبوس کا چارندامو کا وغیرہ وغیرہ دي چې هغه انسان کې یو خاله راځي هغه سره غصه سره ختمي نمبر بل شي یو ډېر خطرناک شی دی څه شي دی میوزیک څه ته موسیقي غانې بجانې دا دومره خراب چیز دی کنه دومره خراب چیز حدیث شریف کې راځي څوک چې غانې بجانې اوري نو یو خدای د قیامت پر ورځ به الله سیسا ایلی کی او د په غوږونو کې بچولې یو دویم دا د غوږونو زنا ده د غوږونو زنا دریم کوم ځای کې چې غانې بجانې هغه زړونو کې الله نفاق روچته داسې روچته لګا اوبه چې شینکۍ روچته دا چې غانو بجانو کې داسې دي زمونږ د کورونو میوزیک ختم شو نفاق ما ختم شي زنا لارې به ختم شي دا انسان کې زنا لارې واریږي ځکه چې غوږونو کې زنا خو زړه ته لارې تللي نو زړه کې هم دغه خیالات انسان تباه کوي
کم سے کم هر کله ضرورت خو په دې رمضان کې د دې ګناه نه خو په سختۍ سزا بشو نن سبا هم یو ځای ته چا تلې ورکې هغه هم د غانا اوري نه چې نن سبا خو کوډونه خلکو ته معلوم دي هغه وکړو ولې بل په ګناه کې مبتلا کمرګری نه پیګو زما ته ما ترې کې ما ته څه بدلې کې په دې غارشتو غنښته ته ما ته وایا چیرې روره خپانه شي ستا په دې موبایل باندې دا ټلې دا رینګټون دی دا غانا دا وکنه خو ګناه ده لہذا د دې دا پاسورډ استعمال کړه کې تاسو څه بیلنس نه راځي لہذا دا ته ختم کا نو په ګناه نه شي جلال بھائی د ګناه نه با دا ډېر خطرناک شي یو بل شي دی خبره په دیو شي ختمو کله دا روزه د همدردۍ نوم دی روزه د همدردۍ مطلب ته بل د درد احساس کوم روزه کې هم تور سره دوه قسم سيزونه خلک ورکوي یو ته صدقه ویل کی یو بل ته زکات خو فرض دی هغه خو جدا شي دی من با په دې روزه کې د سې ډېر اهتمام کوم صدقه مون ورکو چې خو نظم د لاندې نه ده علماء دا غي طریقه لیکلي چې صدقه چې کله ورکې نو مخکې لږ سوچ وکړه چې دا به کم ځای کې لګو مقصد وایي د دې مصرف دا صدقه زو باسم لسو کوئی شلو کوئی زلو کوئی وغیرہ دا به ورکو مچاله حدیث شریف کې موږ ته قرآن او حدیث موږ ته ترتیب خو د ټولو نه قریبي ستاره رشتہ دار خپل اولاد باندې خوراک د صدقې په نيت د بهترینه صدقه ده د قیامت پر ورځ د میزان پته لیکي لمنه عمل چې کوم تل لیکيږي لمنه عمل معرفت قرآن کې شفیع رحمت الله علیه فرمایي د میزان پته لیکي لمنه عمل چې کوم تل لیکيږي نو هغه عمل دی چې پلار په خپل بچو باندې کوم خرج کړی دی سبحان الله تاسو نه څه وسیدي جی خپل مور له سوړل د صدقه بهترینه صدقه ده خپل بچو له سوړل د هغه بهترینه صدقه ده ازما مبتدیان وو چې امام صاحب ځان له کار وکړ مخکې د لري خاصه درګولو خو به هیله اړه نه نه خلک دا خو جی ترتیب دی او به ګور دیلا د هغه سره ستا قریبي رشتہ دار لګ ببار ته روز محله دا غل لګ بار ته دی وجه علماء فرمایي د یو محله زکات بل کلی تړل کی ګناه ده ها کله دې ځنه انت ډیر ځل ضرورت مند دي بالکل نه تکولای شي نو دې له خیال وساتئ سم خیال دا خبره عمل کړه مستل غواړي کنه غواړي بل سيجي هغه درې سيزونه دي ما کولی یو منځ کې تاخير کول بغیر د جمع نه کول او بل منځ پرې خودل سم خیال رمضان کې دا کارونه د سعودي کې د ګناه دي سخت ګناه انتهایی خطرناک ګناه د مونږ ځان له نظم مونږ کله اساس کړ چې مونږ کله دې کې خبره کړو مونږ کې نو مونږ کې به تاخير نه راځي دا خبره هو نارینو د پاره سره زنانو د پاره دي کې لوی پریشانی د زنانو د پاره اهم څه کوم دی هغه مقصد رمضان مقصد حاصلول هغه تش په خلونه حاصلېږي بلکې هغه په اعمال باندې دي لہذا زنانه د پاره حکم دی چې څنګه ټیم داخل شو فورا به خپل موسکی سام ټیم داخل شو فورا به موسکی ماسپهین ټیم داخل شو نقشه شته کور کې نقشه ولګو به کوی کو چې ګوره ها دا د زوال ټیم دی دا ماسپهین داخل شو دا د سار د سحری ټیم دی دا اختیار ټیم دی دا سار ټیم داخل شو دا ماهم دا مازیګر دا څنګه ټیم داخل شي فورا موسکو دا د خزې د پاره د خزې د پاره یو واجب فضیلت دی جی مسجد نبوي کې چا موس کړي چا موس کړي کم ځای کې جی مسجد نبوي کې چا موس کړي یو موزه ته پسو دی جی یو په 50 حرم شریف یو موزه یو په یو لاک دی یو لاک موزه یو وجیه ته یو موس کړي تر بیٹه کې مونږ ولې نه کې ولما یو لاک زونه می کړی دي تاسو په ټول عمر کې ما یو پر یو لاک نه ته یو موږ یو پلا زنانا دا چې کله د کور صحن کې د صحن نه غوړو بهتر برانډا د برانډې نه غوړو بهتر کمره کې غوړو بهتر کومه زنانا چې هغه د کمرې په ګوټ کې مونږ کوي دا مونږ د مسجد نبوي د مونږ غوړو بهتر څومره ویل جوړ دی
د خلکو مخ کې مونږ کول ګناه دی جی عورت ښکاري قسمه قسم نه جی زنانه به د کمرې په وړ کې کوي اوس هغه ته حکم د پردې دی نه شي کولی بلکې حرم شریف کې هغه ته حکم دی په حرم شریف کې جی کم زنانه چې حج نه لاړې شي په حرم شریف کې د زنانه دپاره حکم دی چې په کمره کې مونځ کوه ستا دغه کمره کې مونځ د حرم شریف د دې خلکو د مونځ نه غوره بهتر څومره اجر دی زنانه دې شي خبر نه دي ته ترغیب ورکړو نو خپل مونځ کې به تاخیر په خپل به هم نه کو په زنانو به هم نه کو مونځ فقط پرېږدو حاجي دې متعلق چا ذهن کې څه سوال یې څوک څه تپوس کول غواړي